مولانا فضل الرحمن صاحب عمران خان سره اتحاد کولو د پاره خپل شرایط تحریری تور باندې د پی ټی آی وفد لمخه لګي خو دي چرورا اتحاد در سره کوم یو ځکیګم در سره خو زما دا شرط ته څه شرط ته راځي تفصیلا په خبره کو سورواز مخ کې د ای ار واي نیوز مطابق دا کم نیوز چې تاسو سره د په دی ویډیو کې شریک کوم دا ای ار واي نیوز دا خبر ریپورت کړی دی ای ار واي نیوز وایي چې د جی یو ای او د پی ټی آی د وفد ترمنځ ملاقات شوه دی په دغه ملاقات کې جی یو ای وفد پی ټی آی خپل تحریری شرایط مخه لکه خو دي لیکلي شرایط ته اشتلی دي دا شاید ځکه جی یو ای اخلي چې تاسو له معلومه چې پی ډی ایم کې د مولانا فضل الرحمن صاحب یو ډیر اهم کردار چې عمران خان حکومت غورځیدونو د پی ډی ایم چې کم جوړ شوی کې مولانا مشر خو بیا پی ډی ایم ته هغه رنګ ریسپونس دغه مسلم لیگ نون حکومت ورنکو د پی ډی ایم حکومت راغو مولانا ته پکې سټونه ورنکل بیا الیکشن او شو الیکشن کې مولانا سټونه نه غټل او مسلم لیگ نون هغه رنګ ریسپونس مولانا صاحب لورنکو نو په دې وجه باندې د پی ټی آی چې پی ټی آی د جی یو ای چې کم وفد دی ای پی ټی آی ته ویلي دي چې موږ بتاو سره یوځای شو حکومت خلاف په احتجاج کې متاو سره یوځای شو خو زمونږ دا تحریری دغه دا او منی تحریری کې ولسلی کړی دي جی یو ای ول ویل دي چې راتلونکي کم الیکشن دی کې موږ سره سیټ ایڈجسټمنٹ کوي موږ بتاو سره یوځای شو خو بیا الیکشن کې موږ سره سیټ ایڈجسټمنٹ کوي دا نه چې تاسو حکومت راشي او بیا موږ هغه رنګ پرې د چې څنګه پی ډی ایم پرې خيو نو څه پی ټی آی با د جی یو ای دا خبرو منی کنه خپل رائے ما سره په کمنټ کې شریک کړئ